سوچ کوم چې شرم هم نه ورځي دې خلکو له. بعضې داسې دي که نه، دومره ډیټ دومره سپک چې ښه ورته ښکاري چې دا په تېرو 20 کالو کې 50 کالو کې دا جي زما د نوښار نه د منجدړو کندرات جوړ شوي دي. دا په دې شیشه باندې وګورئ، دا د دې زاخیلو دا ټویلونه دي، دا زاخیلو ټویلونه دي، دا په دې شیشه باندې وګورئ. دا السلام علیکم ګرانو کتونکو، د روان وینجاړ پارک دی، دا زاخیلو پارک ولاړ، زاخیلو پارک په دې شیشه باندې وګورئ. دا د یو سکول حل نه دی، دا د نوښار د هر سکول حل دی، دا د ډاک بیسو سکول دی، ورپسې د شاه حسینو سکول دی، ورپسې د اکبرپور او کوړوی او د هغې سکول دی. دقسې حالت د جوماتونو هم کړی دی. نو د جومات کې هم چې څوک غلا کوي، الله تعالی دې ورته هدایت وکړي. مونږ نور څه ویلی شو؟ لکه د جوماتونو هم دا حل شو، د الله د کور هغه یو اسره به وه چې په هغې کې چا څوک دغه نشي کولی، سوچ هم څوک نشي کولی چې زه به د جومات نه غلا وکړم. او نور خو به نه وایو، روډونه خو تاسو ته خپو لاندې معلوم دي. د خیر آباد نه چې راننوځي، لا په موټروی باندې هم چې راځي او د اټک نه راوړي، نو ته به وایې زه په د منجدړو په کندراتو کې ګرځم، د نن نه 100 کاله مخکې علاقه کې ګرځم. سرخي پوډر ولو کې جي دا دلته مې دا وکړل، دلته مې دا وکړل. زه تپوس کوم د نوښار نه، لکه زه حیران شم که نه چې نوښار خلک زهر څکي دې ټایم کې، زهر هغه اوبه چې تېرو ورځو کې مونږ تاسو ته ووایې که نه چې لیبارټرۍ ته یې یوړې، نو هغې ورته چې دا وګورئ چې دا لږ د څکلو قابل دي که نه دي. هغه چې ټیسټ وکړو ته اسکلو وی، دا خو د لمبا قابل هم نه دي. نو د لمبا قابل نه دي هغه اوبه، او هغه تاسو باندې سکي، او چې کم تاسو له پیسې راغلي دي اربونه روپۍ د فلټریشن پلانټونو، دعوه کوم راشئ وګورئ چې کم ځای کې جوړ دی خراب دی. دا ستا د تحصیل مخې ته وګوره، مړه د تحصیل په روډ باندې دی، په تحصیل په ګیټ باندې، ټیمې نوښار په ګیټ باندې چې کم فلټریشن پلانټ دی اب همداسې خراب پروت دی. د ډي سي د دفتر مخې ته، د ډسټرکټ کونسل مخې ته چې کم فلټریشن پلانټ دی، هغه خراب او روان ویجاړ پروت دی. یو څاڅکی اوبه ترې نه دي، د دې پیپونه څه شو، د دې نور میټر یې څه شو، د دې ټرانسفارمر څه شو، دې سره خو ډېر څه شیزونه یې که نه. بیا دغسې ورشه وګوره په اسپتال ګراوند باندې، مړه ته هغه ټویل خو هغه فلټریشن پلانټ وګوره، هغې کې سپي او پیشوګان اوسوسیږي. دغسې ستا د ټول نوښار حل دی. د داخلو پارک وګوره. زه دې خلقو ته وایم جي، لکه یو سړی وی ما ترقي کړې ده، دا کومه ترقي ده؟ دا ترقي ده. ته که دې ته ترقي وایې نو راشه ما پانسي که، زه خو دې ته ترقي نه وایم. او دا نوښار هم که ورته وایي بد به کوي چې دې ته ترقي وایي کم از کم. او دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته خلک د یو کلی په 2 کلاس 4 جیلي نوکرو باندې خلک خرڅ شوي. جیلي دې ټایم کې هم د جیلي نوکرو دنده هغه په عروج باندې ده. جیلي اډرونه راوړي، مونږ له جي خلک راغل، مونږ له د دنیا خلک راغل. ما تاسو ته په دې شیشه باندې هم خولیم دي 2018 کې او 2020 کې ولا اډرونه ورکړی شوي دي ما سره به، او اډرونه ورکړی شوي دي، او هغه تر ننه پورې هغه خپلې نوکرۍ پسې ځای په ځای ګرځي چې هغه کوم ځای نوکري وکړمه. مړه دومره استحصال او دومره دوکې نه پس به هم ته راځي او خلکو ته به یې ماله ووټ راکړه. شرم پکار دی، او ګوټو بو کې دی له ډوبېدل پکار دي. سړي لکه سوچ خبره ده که نه، چې لکه ته ماله د خلکو سره دومره فراډ، دوکه او داکا، دا چې ما تاسو ته څه وښول، د دې نه پس هم زه به راځم، زه به تاسو ته وایم جي ماله ووټ راکړه، نو زه خو بیا زه په ګنده ټماټرو د ویشتو نه یم، اولی به مې نه. لکه چې ته تاله 20 کالو نه دا کاغذ در کومه خالی او دوکه در سره کومه چې هلته لاړ شه او دلته لاړ شه او دلته لاړ شه، 5 کالو نه خلکو ته چټونه میلو دي، هغوی ته بیا پته نه لګېدلې، بیا ګرځي. دا نن نوښار کې جیلي اډرونه تقسیمیږي. نو دا خبره ما ضرور کوله چې د دې مسلو حل پکار دی، او دا د خلکو له تپوس پکار دی، او ښه سخت تپوس کول پکار دی چې دا ستا نوښار دی. او زه که بیا د داسې حالت نه پس راځم او زه خلکو ته وایم چې جي ما خو تاسو له ډېر څه کړي، نو چپړاسیان دې پیدا کړي دي، چپړاسیان. او مغه چپړاسیان د هغې حالت تاسو ته نن په ځمکه باندې په نظر ښکاري. او د دې چپړاسیانو د کلاس 4 د لوبې نه که دا خلق ونه وتل،
د ټول کلي دپاره ټول کلی په یو چپړاسي لا په یو جیري کلاس 4 نوکری باندې خرڅولو د لوبې نه وتی. نو دا چې ما درته کم ټویلونه خول او دا کم ګورئ تاسو نو راتلونکی وخت ژوند ستا د بچو دن د دې نم تباه واله. دا د ټویلونه چې دي دا د را روان وخت دپاره د قحط اعلان دی، د قحط، ځکه زمیندار یې خوار کړی دی. ستا د فلټریشن پلانټ چې نن اوچ دی تباه او برباد دی، نو راتلونکي وخت کې دا دلته به خلک اوبه په پیسو علي. نو اومقه پیسې ته لوبه ده. خپل هغه چې کم مافیا ده هغه یې د پیسې د ګټلو دپاره یو لار جوړه کړې ده چې د خلقو ته فایده ونشي چې راتلونکي وخت د اوبه هم دی په پیسو علي. رزق دپاره هم دا خلک اریان ډېر بد حالت زه په دې نوښار باندې را روان ګورم. ډېره مننه.